الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طلباء کرامو په مخکینی درس کې منګه د فلکیاتو متعلق څه خبرې وکړلې، تعریف موضوع غرض بیان شو. د مسلمانانو په معاشره کې د فلکیاتو ابتدا د کوم وخت نشوي و چې اولې صدۍ نشوي و، او اکثر ایجادات کوم چې جدید ایجادات دي دا مسلمانانو د کړیو. د حیات جیده واضح دوی کوپرنکس غني خدا خبره غلطه دا مسلمانان دي کوم چې په اندلس او سپین کې د مسلمانانو هغه تاریخي دور باغې باندې دلالت کوي. دي کې موږ اختصار نه کار غسته دي، یعنی ما سره کتابونه موجود دي، زه به ورځ راوړم، زه به تاسو ته بیا کتابونه راوړم. هغوی پکې نقشې ورکړي دي چې زمونږ کم ساینسدان کم ایجادات کړي ما سره موجود دي. هو که کله مې ورته ذهن برابر شو بل راوړم بیا به درته ښیم. هغه مستقل یو درس هم وکړو. دغه شانته کې یو منټ دغه لګو تراشي ماته د نه ښکار دا ولګو. دغه شانته کې نورې څه خبرې پکې شوې وي په مخکینی درس کې. نن چې موږ تعریف ویو دا تعریفات موږ دې دپاره وایو چې دا فلسفه ده او حکمت دی. نو دې سره ستاسو د دهریانو سره کله چې تاسو بحث کوئ دغه فلسفې هغوی چیړي، هغوی سره څه دلایل نشته دی، صرف د هغوی اعتراضات به تاسو د فلسفو په بنیاد باندې رد کوئ. تاسو به د هغوی د فلسفو نه خبر استئ چې هغه د کومې فلسفې نه متاثر د هغې فلسفې جواب ورکړه. خبره ډېره اسانه ده. تا ته چې د یو مرض معلومات وشي چې دا بیماری ده بې علاج اسان وي، تشخیص یې وشي چې دا بیماری ده نو بې علاج اسان وي. نو موږ چې کوم نن د نن درس زمونږ موضوع او خلاصه ده نو هغه د فلسفې تعریف به کوو. دا شانته کې د حکمت او اصطلاحات د علم به بیانو. دا دې دپاره بیانو چې دا دهریان د دې څیزونو نه وي خبر. تاسو ورته ووایئ چې راځئ موږ سره په اسباب د علم کې خبره وکړئ چې تاسو څه منئ او څه نه منئ. یوازې خدا نه د دوی تا ته وایي ما ته وښایه مړه نو یار دا به تا ته زه څه ښیم. د انسان په دې خوله کې جراثیم موجود دي. دې غاښونو کې دا غاښونه چې دا چینجې کوي دا د جراثیمو د وجې کوي. موږ د خپل د خولې د جراثیمو نه خبر نه یو، هغه لیدلی نه شو. موږ پر مثال د انسان په جسم کې ستا خېټه کې چینجې دي، نو دا خو د یو الې په ذریعه پر مثال دا ته بدلېږي، خو انسان ته خپل نشي معلومېدی. ډېر داسې څیزونه دي چې پر مثال هغه موږ نشو لیدلی. دا ورځ څنګه راځي، شپه څنګه راځي، موږ یې محسوسو چې ورځ راله او شپه راله. نن موسم دا د موسم معتدل دی، دا اوس موږ محسوسو. صرف بعضې ځینې محسوساتو سره تعلق ساتي مولوي صاحبانو، بعضې ځینې محسوساتو سره، بعضې د بل په خبرو باندې به ته یقین کوې. که ټول بسر څه ماته وښایه ور څه ماته وښایه نو چې څه نه وینې به ته نه منې، دا خو غلطه خبره شو. بیا خو تاریخ به هم نه منې. بیا خو جاپان باندې چې کله امریکا په 1945 کې اټمي دماکه وکړه بیا به هم نه منې. یا خو موږ له بل چا ویلې دي که نه. موږ ویره هیروشیما او ناګاساکي باندې چې کله د امریکا حمله وکړله نو 100 لکه خلک پکې مړه شو په 1 سیکنډ کې، ایره شو پکې ایره. نو دا موږ له خو نورو خلکو ویلې دي، زه نه منم. یو سړی پاسېږي په تاسو کې یاره وایي بس دهري ته وایي زه سره نه منم. بیا تا ته څنګه ثابتوي؟ بیا تا ته تاریخ نه ثابتوي. تا ته به وایي چې هلکه ما ته نور ویلي ما ته نور ویلي. وګوره ویډیوګانې راغلي دي. د ویډیوګانو چې مخکې دا ویډیو نه وایي ایجاد شوي. پر مثال د مسلمانانو باندې چې کله سپین کې دوی حمله وکړل او مسلمانانو ټول شهیدان کړل، هغه د دې تاریخ نه انکار کوي. ته ما ته وښیه وکم له موږ ظلم کړی. ته به ورته چې کتابونو لیکلي، ستاسو کتابونو لیکلي چې بھائی دومره ظلم تاسو مسلمانانو سره وکړو. نو دا اصطلاحات موږ ته په دغه کې په کار راځي. د دهریت په موضوع کې به چې کله موږ د دهریانو جواب کوو نو موږ له په کار وي چې څه ناڅه د فلسفې او د جدید کم چې دغه دي فلسفې دي او کوم چې جدید اصطلاحات دي د دې نه ځان خبر کو. نو تعریف د فلسفې چې د کلمه یونانیه بمعنى العلم والحکمت مرکبه من فعلا بمعنى الاثار والحب ومن صوفا بمعنى العلم والحکمت. فلسفه د یونانی ژبې لفظ دی په معنا د علم او حکمت سره. دا مرکب دی د فعلا او د صوفا نه. فعلا په معنا د همدردی او محبت سره وایي. دا انسان به د سره دا فلسفه چې دا همدرد خلق بو، خو لیکن اوس دا فلسفه او اکثر دهریان دي خلک دا اصلي مقصد نه واړول.
او صوفا په معنا د علم او حکمت سره راځي. نو په شروع کې د فلسفي د لفظ چې دا په حقيقي معنا کې مستعملو، بیا دا په علم الهیاتو کې یعنی د علم وحی په مقابله کې دا استعمال شو، یعنی غور او فکر کولو سره د سيزونو حقیقت ته د رسیدلو د لپاره دا مستعمل شو. اوس دا د متعدد معناګانو د لپاره استعمالېږي. زموږ لسه بسم الله الرحمن الرحیم. الله کړه چا نظریه ته چا نظریه یا د کم جماعت عقیده او نقطه نظر وي. لکه ګوره د ډارون دا یو کس تیر شوی دی په 1818 کې دا پیدا شوی، غالبا 1800 کې داسې کې پیدا شوی دی. دا نظریه پیش کړي چې دا هر څه د انسان اباو اجداد چې دا یو وخت کې څه شو شادو، دا شادوغان بیا موږ ته انسانان جوړ شو. هغه خپل فارموله پیش کړي. حالکه د یوې د انسان او د شادو ډیر زیات مناسبت دی. موږ له په خپل کتاب کې دا ثابت کړی چې د انسان سره زیات مناسبت د ټماټر دی او زیات مناسبت د سبزیانو دی. دا ساينس دا نظریه پیش کړي. نو بیا خو په کار دی چې انسان مخکې ټماټر دا ډیر سيزونه دي په دوی باندې چې دا کم اعتراضات دي کنه. الحمدلله علماء کرام به دا اعتراضات کړی دي چې ته موږ اوسه پورې دا شادوغان خو موږ انسانان شو، موږ په کومه فارموله کې انسانان شو، دا شادوغان اوس هم څنګه نه انسانان کیږي، دا به کله انسانان کیږي. نو دوی دا یو نظریه پیش کړي. نو دا یو مطلب دا چې اوس دا یو نظریه ده. فلسفه نه مراد د چا نظریه یا د کم جماعت عقیده، لکه د ډارون دا نظریه شو یا د کارل مارکس نظریه د اشتراکیت پیش کړه. مولوی صاحبانو اشتراکیت نظریه داسې پیش کړه چې بای د دنیا د خلک چې دي دا ټول د دوی نه د مال حال واخله، د دوی جیدادونه سکه قبض کا، د حکومت ته حواله کا، کارخانه خلکو نه واله دوی ته سو کا، بس په قدر د ضرورت الکه ستا یو ډوډۍ وسکی یو ډوډۍ خوري بس دا خوره الکه ته ستا پر مثال په 15 ډوډو گزاره کیږي، 15 بچی دي 15 خوره الکه ستا په لسو گزاره کیږي. کار بکې کار په د خپل دغه مطابق د خپل د جسم د استعداد مطابق کار کوه او خوراک اندازې مطابق وته ته ملاويږي. کته بادشاہي کته وزیری. نو د اشتراکیت نظریه به چا لاګو کړله؟ دا لیلن په 1914 سال کې نن یو سو کال مخکې د دا فلسفه په کله چې روس کې نافذ کړه، نو هغه وستیشیا ملکونه ځان سره خراب کړو. نو هغه دومره ظلمونه وکړه چې خلکو نه هر څه واغستو. او دا کارل مارکس چې خپل دهریو، نو دا د خاندان نظام ختم کو. اوس روس واپس چرچ ته منتقل شو. اوس هغه ودونه کوي باقاعده هغه د دې غلطی عقیده او نظریه دا اوس دا چارلس ملکه الیزابت چې اوس وفا مړه شوله او د زوی چارلس 3 کالو دی په لندن کې دا اوس باچا شو. او هغه په بایبل باندې دغه پیش کو. مخکې به لکه دا دهریت د دوی نه راوته، خو دوی ته اوس بیزاره دي. دوی وی چې لکه موږ مذهب پرېغوستو څه په ګډو وډو سر شو، ځکه الګ د الګ سره واده کوه، جنۍ د جنۍ سره واده کوه، څوک د سپي سره واده کوه، څوک د زناور سره. دا خو د انسانیت ته موږ پرېوتو. مذهب خو ته یو سانچه کې یو دغه کې د اصول له بیان کړي چې مذهب ته پرېغوستو، بیا خو د ژوند تېرولو دغه ختم شو، اصول ختم شو. نو بیا غزان له موضوع چې په مذاهبو کې به اسلام موږ ولا غوړه کړی دی، هغه به خپل ځوانه موږ بیانو. نو د کارل مارکس نظریه شو، دغه شانته کې د سټالن نظریه شو او داسې نور وغیرہ. دویم د کوم سیز حقیقت د پیژندلو لپاره په منطقي انداز سره بحث کولو تم فلسفه وایي. یو به تاسو کوشش وکړئ د تعریف به زده کړئ. دریم د کوم یو فن یو منظم شکل او عقلی انداز سره پیش کولو ته هم فلسفه وایي. مولوی صاحبانو پوهیږئ کنه. څلورم منطق، اخلاقیات، جمالیات، حسن شناسی او ماورای طبیعت علوم د لپاره دا استعمالیږي. دغه شانته کې پنځم د منقولات او وجوه عقلیه د بیان د لپاره دا استعمالیږي. فلسفه اوس د یونان د حکمت د لپاره خاص نه ده، البته چې کله مطلق ویل شي نو بیا به د یونان حکمت مراد وي. تعریف د حکمت و مولوی صاحب علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. حکمت هغه موجودات واقعه د احوالو نه د ځان خبرولو ته وایي. حکمت د موجودات واقعه چې کوم دا واقع کیږي د دې د احوالو نه چې ته ځان خبرې دي ته حکمت وایي. کوم چې په نفس الامر کې موجود دي. ور نفس الامر کې دا هر څه موجود دي، د ځمکه موجود ده، د انوار موجود دي، د کائنات مودا کهکشاګان دا هر څه موجود دي. نو په اندازې د انسان د طاقت سره هر یو انسان د خپل د بساط او د بساط مطابق د خپل وس او د قدرت مطابق څه کوي په دې کې پیژندل کوي. حکمت بیا په دوه قسمه مولوی صاحب وایي. حکمت په دوه قسمه ده، عملی او نظری. اول حکمت عملی عبارت ده د حکمت نه کوم چې پاس کوي د موجود ذات حقیقي نه او هغه موجودات زموږ په اختیار او قدرت کې ویل کوم څه او نور اعمال کوي. مولوی صاحبانو دا
حکمت به په دوه قسمه دی، عملی او نظری. عملی عبارت دی د ها حکمت نه چې باز کوي د موجودات حقیقی نه چې هغه زمونږ په قدرت کې وي کنه. اوس ګوره روزه موږ نیسو زمونږ قدرت کې د مونځ کو زکات کو دا د موږ چې کوم د اعمال کو دا زمونږ په قدرت کې دي. دویم کوم چې نظری دي نو هغه موجودات چې د کوم حقیقت پیژندل چې زمونږ د اختیار نه بهر وي، لکه اسمان شو، ازمکه شو، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ. حکمت د مقصد څه شی دی؟ نو د حکمت د مقصد دی چې د قوت نظری یعنی د عقلی علومو په ذریعه انسان دا وپېژني. دا معین الفلسفه کې مصنف نوم یې رانه دغه شو، الله پاک دې جنتونه ورکړي، د دیوبند مدرس و که نه تاسو نوم میر شو ښه مخکې ځه صحیح سعید احمد پالنپوري رحمت الله علیه دا ډېر معین الفلسفه او مبادی فلسفه دا کتابونه مطالعه کوئ مولوي صاحبانو، بهترین کتابونه دي. ویلیم دوی اوس خو دا کړي دي زمونږ په وخت کې په دا کې نه شامل، درس نظامی کې نو شامل موږ نه دی ویلی، موږ ځان ته راوړي دي، موږ ته ډېر استفاده کړې، زه خپل ډېر استفاده کوم. ښه اصطلاحات د علم راځو. اصطلاحات د علم په موږ له کله ضرورت راځي چې کله موږ بحث کوو د هریانو سره چې دوی ما هو وضاحت کو چې صرف مشاهده وي نو ته ورته وي چې اسباب د علم سودي. نو اسباب العلم ثلاثه: الحواس سليمه والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه ضبط. اسباب د علم درې چیزونه دي: حواس سلیمه د خبر صادق د عقل په حکم د استقراء کې یعنی تتبع تلاش بکې عقل به سوچ او فکر کوي چې لکه پر مثال د عقلی علوم په ذریعه سره انسان څه کوي په موجوداتو کې څه کیږي د علم کې زیاتوالی کیږي. نو فائدہ کې لیکلي وجدان او تجربي او نظر عقل سره هم انسان ته علم حاصلېږي. تجربه دی وکړله وجدان مولوي صاحب وایم وجدان څه ته وایي؟ موږ وایو که نه لکه زما وجدان یې نه مني. پښتو کې تاسو اورېدلي دي که نه؟ افغانان اکثر دا دغه ډېر استعمالوي، زیاره زما وجدان یې نه مني چې دا کار وکړم. وجدان څه ته وایي؟ وجدان یو داسې قوت دی د کوم په ذریعه چې د معنی ادراک کېږي، کوم چې د مدرک د بدن سره قایم وي، لکه غم او خوشحالي او سرور او تنده وغیره. وجدان یو داسې قوت دی د کوم په ذریعه چې د معنا ادراک کېږي، کوم چې د مدرک د بدن سره لکه ګوره غم، خوشحالي، دا څیزونه دا د انسان د جسم سره دغه دي که نه، تنده لګېدل وغیره دا قایم دي. تجربه د اسبابو په وجه د مسبب ویو مخکې تجربه د اسبابو په وجه د مسبب د مشاهدې تکرار حاصلېږي، لکه د زهرو په خوړلو سره د مرګ واقع کېدل. لکه دا اوس ګوره موږ تجربه ده چې زهر د خوړلو سره انسان ته څه کېږي، یا جمال کوټه خوړلو سره څه کېږي، انسان باندې څه کېږي، سال لګي 10 پې لګي که نه. او نظر عقل یعنی عقل په خپل ګوره نظر کې راوصلو سره پر مثال مخکې هغه مبادی او مقدمات ته ترتیب ورکول دي چې د معلوماتو نه مجهولات حاصل شي، یعنی کوم معلومات تصوري ته چې په ترتیب ورکول سره ذهن مجهول تصوري ته رسایي کوي هغې ته معرف وایي. لکه تاسو د منطق په اصطلاحاتو کې دا ټول ویلي دي. او کوم معلومې تصدیقي ته چې په ترتیب ورکولو سره ذهن مجهول تصدیقی ته رسایي کوي، د دلیل وایي. او د معرف اجزا یعنی معلوم تصوری او د دلیل اجزا یعنی معلوم تصدیقی ته مبادی ویل شي، او صرف د دلیل اجزا او ته مقدمات ویل شي. مخکې ځه لہذا انسان ته چې د ولګي او د تندې کوم احساس کېږي دا د قبیلې د وجدان نه دی. او د سپوږمۍ رڼا حاصلول ګوره دا سپوږمۍ چې رڼا حاصلوي پر مثال د لمر نه دا ځمکه دا هم سیاره د موږ پرون ویلي وو که نه مولوي صاحبانو، دا هم خپله رڼا نه لري، دا رڼا د چا نه حاصلوي؟ د لمر نه. دا سپوږمۍ نو دا د قبیلې د حدسیاتو نه دی، په سین سره هلته خو په سا سره نه دی لیکلی، سین سره دا کتاب کې بیا غلطي دي شوي د سا سره یې راوستلی. او سقمون یا مسل دا تجربیاتو د قبیلې سره دی پر مثال. نو دغه شان ده کې نور هم ذرایع شته دی، لکه فراست دی، حدث دی، په سین سره کشف دی، الهام دی، وحیده دې سره هم انسان ته څه کېږي، علم حاصلېږي. لکه موږ وایو یو دی علم الیقین مولوي صاحبانو، یو دی عین الیقین، یو دی حق الیقین. علم الیقین خو زموږ دا دی چې السماء فوق اسمان زموږ د بره دی که نه، که داسې نه ده. عین الیقین موږ په خپلو سترګو باندې هر څه وینو، په خپلو سترګو باندې وینو چې اسمان زموږ د بره دی. خو لیکن او دغه چې دی پر مثال عین حق الیقین چې موږ په تجربه کړې وي، لکه د بازارو باندې تجربه شوې ده، په جمال کوټه په دې څیزونو په ډز باندې تجربه شوې چې زخمي کوي دی پر مثال، دا ټولې تجربې پې شوي دي. نو دا ټولو سره دې سره هم انسان ته څه کېږي، علم حاصلېږي. یوازې مشاهده نه ده چې بابا بس همدا ماته وښوه ماته وښوه. اول فراست مراد کې تصرف او نظر ته وایي، او په اصطلاح کې مقاصد القلوب و معاینة الغیب چې
کتاب تعریفات صفحه 117 امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فراست مکاشفۃ الیقین و معائنۃ الغیب و هم من مقامات الایمان. فراست د ایمان د مقاماتو نه یو مقام د کوم چې د یقین او د کشف د غیب لیدلو ته وایي. په حدیث مبارک کې لکه حدیث مبارک بتاسو دا کړی مې چې د مؤمن د فراست نه ویریږي. وایي حدیث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن من سورة الحجر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي مومن د فراست نه ویریږي ځکه هغه الله تعالی د نور په ذریعہ ګوري. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیات مبارکات تلاوت کړو بشکه په دې کې نه کې د باور او فکر کوونکو لپاره مولا نے قال رحمۃ اللہ علیہ مقات کې حدیث مبارک کې ذکر کړی دی والفراسة علم ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفرق بين الإلهام والفراسة أن كشف الأمور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصور. فراست هغه علم دی چې انسان ته حاصلېږي. مولا علی قدر رحمت الله علیه فرمایي فراست هغه علم دی چې انسان ته حاصلېږي د غیب نه په سبب د کوم علامات او احوال د کتلو نه. نو دا اخذ کولی شي پر مثال په الهام او فراست کې فرق دا دی. الهام ځکه چې الهام د الله د طرف نه پزړه کې سکیږي القا کیږي. دغه شانته کې بیا په تحفة الاحوزی کې مبارک رحمت الله علیه هم دا ویلي تقوا فراسة المؤمن. الفراسة بکسر مخکې وایه ځه الفراسة بالكسر اسم من قولك تفرست في فلان الخير وهي على نوعين أحدهما ما دل عليه ظاهر الحديث وما يوقع الله في قلوب أوليائه فيعلمون بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الحدس والنظر والظن والتثبت. ونوع الثاني ما يحصل بدلائل التجارب والخلق والأخلاق تعرف بذلك أحوال الناس أيضا. تعرف الأحوال فراست په کسره د اسم سره ده لکه دا قول ما ولدو فلان کې په فلان کې خیر. نو د مؤمن د فراست به دوه صورتونه دي. یو هغه د کوم باندې چې حدیث مبارک الفاظ ظاهرا دلالت کوي. الله تعالی د خپل خصوصي انوارات په برکت سره د خپل دوستانو په زړونو کې څه کوي القا کوي. او د فراست بهم هغه صورت دی چې انسان د خپل تجرباتو په وجه د خلکو په اخلاق او عاداتو کې غور او فکر کوي او د هغوی د احوالو نه خبرېږي. یو نیک انسان دی ولیدلو تا ته پته لګي چې دا نیک انسان دی هغه دغه دی وکړو کردار دی وکړو دا دا اول درته لنډ ویم دا پولیس والا دی بنګ روان ما سره تقریبا 2018 نه موټر سایکل کاغذونه هم نو جوړ کړي خو ماته لاس نه راکړي. دومره سختی ده لیکن ولې هغه چې زمنګ د جسم ډانچې ته وګوره موږ ته وګوره چې هغه دوی چې بس دا وکړي او لیکن د خوا چې کم دا نور بورډران او دا خوا د خوا خلک کیسې به سبا आवाज بکې راتاو به کې وبدرګي تلاشي به کې دا د بل د احوال نه خبرېږي انسان سکیږي داغه ته وګوري ډانچې ته وګوري صورت ته وګوري داغه د لباس ته وګوري خپل پته لګي. ته یو طالب مولا مدرو په مینس کې او ته یو عام سړی مدرو په خپل پته کې دا مولوی صاحب د خلک برته مولوی صاحب دی خوښ عمل زمخ غیر مادي چیز دی. په دې سره انسان ته یو ملکه حاصل شي کوم چې د تجرباتو په وجه ګوره فراست ګوره ډېر اهم چیز دی. د تجرباتو په وجه په انسان کې پیدا کیږي. د دې نتیجه وي چې کوم چیز اوس کې یا واوري یا مسکړي یا د بعض علاماتو نه هغه چیز او پیژني گویا انسان د هغه چیز په باره کې علم حاصل کی. انسان ته د ظاهري علاماتو نه معلومیږي. فراست په نیک او بد دواړو کې وي. انسان دا فراست په نیک انسان او بد انسان دواړو کې وي. خو د نیک انسان فراست څه وي نیک وي او د بد انسان فراست بد وي. لکه غلطه ټول خلک لخکاري د سیده کنه ده. موږ مولیان همیشه خلک دوکه کوي ولې موږ په ټولو خلکو ښه ګمان کوو بنګه نو موږ سره خپل ښه فراست دی موږ ښه ګمان کوو هغوی سره خپل غلط دغه دی. مولوي صاحب دویم حدث دی سین سره حدث او یو په صاف سره چې شنو بیا خو بیا د سیز راځي دغه راځي که نه دا مولوي صاحب مخکې ځه دویم حدث دا یو داسې قوت دی د کوم په ذریعه چې مطلوب علمي طرف ته بغیر تفکر نه ذهن منتقل شي. د فراست نه وروسته د حدث درجه ده د حدث ابتدایي مقدمه ذهن واقف وي. په دې کې غور او فکر او تلاش او ترتیب سره انسان دې ته دې ته رسېږي په خپله دې ته احساس نه کېږي چې دې چیز په حاصلولو کې د دماغ کوم محنت کړی دی او دا څیز اکثر کامل الله تعالی او صاحب الله انسانانو ته فطرتاً عطا کېږي. دریم کشف د کشف معنا ده ښکاره کول څه خو نه وایه ځه دریم کشف د کشف معنا ده ښکاره کول. فردا
چتول کشف غیر مادي چیز دی کوم چې د حواس خمسه نه بغیر حاصلېږي د حرس نه وروسته د کشف درجه ده د انسان د نیک اعمالو او د حسن افراد د وجې نه انسان ته باطني علم حاصلېږي. مولوي صاحبانو دا د علم غیب دا کوم دغه چې پکې کړی دی دا ته ما کټ کړی دی نو دا څلورم الهام وایا. الهام څلورم الهام په لغت کې الالهام په اللغة الاعلام مطلقا مطلق خبر ورکولو ته وایي او په اصطلاح کې وفي الاصطلاح افادة الخير في القلب او په اصطلاح کې زیاتواله د خیر د پزله کې په خیر سره د دې سره ته وسوسه وتله چې د خیر وشي خو وسوسه یې سکیږي انسان ته غلط سوچونه فکرونه راولي نو وسوسه تیله او په اضافه سره د فکر وتلو ځکه چې فکر کول په طریقې د انتقال او حرکت کولو سره راځي نه په طریقې د فیض او اضافه سره او د الهام چې وي د فیض وي په دې سره ته حدث وتلو ځکه چې حدث د جانب ته مستفیض نه وي او په بل عبارت سره الهام معنا د پزله کې القا کېدل په طریقې د فیض سره بغیر د کم کسب نه نو پزله کې یو خبره د یو پزله کې یو د خیر خبره بغیر د فکر او نظر من جانب الله اچولو ته الهام وایي دا الله طرفنا مخکې زدي نه وایي الله طرفنا انبیاء کرام او اولیاء کرام روحاني طور په زړه کې اچوي او په دې کې د سړي او ښځې تخصیص نشته دی لکه د حضرت موسی علیه السلام ورته الله تعالی ګوره الهام یې کړی ورته که نه چې کله ورته الهام وشو په زړه کې چې ته څه وکړه بعضې روایتو کې راځي چې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راغلی و خو د الهام دغه پکې هم سره تفسیر پکې هم سره دغه شانته کې دا پنځم کم د حواس باطنه او حواس ظاهره هم منګ ویلي دي پر مثال پنځه دي نو حواس باطنه هم پنځه دي نو زه خو هم چې دا تاسو ځان سره واړوئ نور پکې دومره څه نشته دی دا بله صفحه چې راواړوئ 22 نمبر صفحه چې ده د علم د 14 اقسام و تفصیل او وضاحت انشاءالله زه خو هم د دې باندې تعریفات د علم دا سبا چې د دې ځینو شروع کو څنګه خوښه ده صحیح ده انشاءالله نو سبق لږ تاسو هم ځان سره اړوئ موږ سره وخت هم کم یو به مفتي هم راځي سبا به انشاءالله دا تعریفات د علم یو دا خو تاسو ویلم دي حصول صورت الشیء عند العقل او الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل او دا شانته کې الله العلم هو الحاضر عند المدرک او دا نور چې دي بیا دې کې علم حضوري دی او علم حصولي دی دا قدیم او حادث دی نو دا تاسو له کوشش وکړئ چې دا ځان سره واړوئ ځکه چې دې کې موږ مطلب مې دا دی چې موږ لږ مخکې لاړ شو ګوره د وروسته ډېرې خبرې د فطرت او عادت کې څه فرق دی ښه نو بس سبا به انشاءالله دا دغه ووایو تعریفات د علم صحیح ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین